اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم او د ټولو نه اول د شاید شکریا ځکه ادا کوم چې دا کار زموږ نه واقعي پاتې شوی او په دې کار کې موږ ډېر مبتلا مو. زموږ څه کمیټي هم جوړه شوې وه. اول خو موږ دې ځای کې د هدیرې غم کاوه. هغه هدیره موږ شکر الحمدلله د ملګرو په دغه باندې دغلته د لاشوړه کې دغه کلې وه. او دا تاسو ته زه اوس هم وایم چې د پاټک نه والی تر د شنډۍ موړه پورې د چا هر چا مړی کېدلو نو دا پابندي په چا باندې نشته دی چې راغلی تاسو دغه نه شئ وړلی دا مړی وله نه شئ وړلی. دا پابندي پکې نشته ده. بله خبره دا ده چې د ځای خبره وشوله. ځای به خدای پاک پیدا کړي د ځای نو کامیاب به انشاءالله الله پیدا نه دغه یې مخصوصوي. خو دا یو خبره ته کومه دا کوم کار چې موږ مخکې شروع کړی و دا موږ نه لږه د ناراستۍ په وجه باندې پاتې شوی دی. نو په دغه وجه باندې دا شی پاتې شو. اوس موږ د کومه کمیټي چې ده د بازار نه والی د کوم کورونه چې دي دا موږ تقریبا په هغه لست کې موږ لیکلي د میر رحمان صاحب څخه به کېدی شي که هغه نه وه نو د هغې نه هغه به موږ وباسو او دا اوس کومه کمیټي چې موږ راغوښتې ده دې نه به یو کس واخلو د کلي د کورونو په سر باندې. دا تقریبا 27 دي که څو جوماتونه موږ حساب کړي نو دا ستاسو محلې دا ټولې محلې چې پکې دي دا پکې موږ راوستي دي. واقعي دا خبره جان خان امیر صاحب دا خبره بالکل ټیک دا وکړله چې د پیسو خبره نه ده چې ځای پیدا شي که نه نو بیا به ول الله پاک پیسې به موله پکې الله پاک پیدا کړي. نو زه خو د ټول نه اول دا وایم دا کمیټۍ دا نومونه چې کوم دي دا دې ولیکلی شي او د هغې په نسبت باندې بیا سړي بیا واپس څنګه چې دا کمیټي وشوله دغه شانته کمیټي دې بیرته راټوله شي او په هغې باندې به کینو چې کوم ځای تاسو مقرر کړو په هغه سړي پسې به مو ورشو. سوال به مو ته کوو، منت به مو ته کوو، زاري به مو ته کوو او دا خبره هم پکې نه ده. اوس واقعي زمونږ الیکشن ته خلک ولاړ دي په دې کې به زموږ څه هغې مرسته هم کوي، منډه به هم راسوي، ترړه به هم راسوي. دا ځایونه چې کوم دي واقعي دا د خانانو ځایونه دي او هغوی په خپله باندې د الیکشن ته ولاړ دي. نو دا یې اوس کوم موقع راغلې ده او په دې موقع کې به د دې موقع نه به موږ پیدا انشاءالله اخلو. نو زه بیا هم د ټولو شکریا ادا کوم. زه خو بس انشاءالله که د پیسو وي که مالي او که جاني کو هر قسمه خبره وي زه به ستاسو ولاړ یم.